أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين صدق الله العلی العظیم. انتہائی قابل احترام دوستانو، سورہ یونس آیت نمبر 84، 85 اور 86 مطالعہ مشکو. دا آیتونه پرون هم موږ تلاوت کړیو، لیکن د طوالت وجینا دا آیتونه موږ نه پاتې شویو. موږ د درس اختتام په د الفاظو سره کړیو چې موسی علیه السلام باندې هم چې هغه کله دعوت پیش کړی نو د معاشرې بڑی بوډي چې وې هغوی ایمان نه و راوړی، بلکې کم نوجوان نسل چې و چې هغه صرف اور صرف خپل جذبه لري او یا بل دا چې هغه هر نمونه مقابله یو قوت هم لري او د هغه ذهنونه هم صفاوي، نو هغه ایمان راوړی او د هغه تذکره مشکړی هم دغه صورت حال نبی صلی الله علیه وسلم باندې هم دې کې یو اشاره دا ملویږي چې د هر دور کې کچیری نو نوې نسل چې کوم وي چې دغه هغه د مفادات او سوچ نه بالاتر وي، هغه دعوت حق قبل یا هر یو تحریک چې وي دغه اصل سرمایه چې دا نوجوان نسل وي، ویلې د بڑے او بوډي چې وي حضرات د دو خپل مفادات وي، دا زمانه نه هغه مفاداتو کې پسو شوی وي او د هغه مفاداتو پرشنو ته دی تیار نه وي. نو دیو جن دغه حال نبی صلی الله علیه وسلم دغه حال په هر دور کې شوی دا. خو د موسی علیه السلام تذکره دلته شروع دي چې هغه باندې چې چا ایمان راوړی او هغه هم نوجوان نسل او د نوجوان نسل باندې موږ خبره کړې وه چې دا د بني اسرائیلو نه و، یعنی بني اسرائیل چې کو ویلې چې د زیات دعوت هغې معاشرې کې کله چې د فرعون دربار نه راووتلو نو دا په خپلې خندنونو کې په خپلو کوڅو کې او خپلو د کسانو په محفلو کې دا دعوت شروع کو، ځکه چې د پورا د میشن دویمه حصه چې هغه دا وه چې بني اسرائیل د دغه ظلم نه راوباسه. او دا بني اسرائیل چې دا داسې نه و چې سکوټ کفار نه و، دا بګړی وي مسلمانو لکه مسلمانان خو وو، لیکن دی خپل ایمان او خپل غسر یې سمجوتا کړې وه او د هغې طور طریقې په خپلې زندګۍ کې اختیار کړی وي چې کم قوم دا غلامان و هغه ټیم کې، و هغه قوم چې غالب قوم قبطي دا د هغو غلامان یو قسم. نو د هغو غلام چې کله شي د هغه بدن هم غلامي و د هغه ذهن هم غلامي، د هغه مذهبي کم سوچ اور فکر یا کم عقیدي چې هغه هم غلامان شي. ځکه چې مخکې تذکره رسي چې کله ووتو نو بچړ والا کې سات چې د موږ مخکې کړي وه هغه خو داسې کې د قبطي قوم کې نه وه، خو دی ذهنونو کې که دی دا لیدلي وو به دی ورسره شروع کړي ځکه چې اصل خو دی نه و ورک. نو دې وجې نه اوس دی موسی علیه السلام خپل قوم کې لګیا د خپل قوم ته یې رهي چې کله دی ځکه چې دی ملګرتې ته ما باندې تیار شي ایمان راوړي نو زه چې دی ته وایم دی به ما سره وځي وغیره، او دی کافي ټایم رسېده دا میشن چلولی و. نو هغه دوران ذکر ده چې د باندې چې دا دغه قوم صرف چند نوجوانو چې هغو پې ایمان راوړی و اور د نور چې دي دا ډرېدلو د فرعون نه و د هغه دې نه چې هغه ته به څوک مخبري ورکړي چې دی موسی مني او موسی سره کیني پسې د هغه ملګرتیا کوي موسی علیه السلام. نو دې وجې نه او دې قوم کې د هغه انټیلیجنس سیسټم و لکه هغه خلک و چې هغو به باقاعده خبر رسولو نن موسی علیه السلام دزه ته لاړو، نن موسی علیه السلام دزه ته لاړو، نو دا ټوله یوه سلسله وه. اوس قوم نه هم دته داسې مخالفت ته قوم ورته دی چې بهی ته خو موږ ته یې خو موږ خو د هغه په دباو کې یو
او موږ به ته خو موږ سره بغه کوې ځکه چې مخکې ظلم رسره کېدو اوس به نور ظلم رسره شروع شو. نو د خپل قوم ته وقال موسی ورته ویلو خپل قوم ته یا قومې ای د ما د قوم خلکو ان کنتم آمنتو بالله. اوس دا لفظ چاته کېدی شي دا خو هغه خلکو ته کېدی شي الریډي مسلمان وي. ای د ما د قوم خلکو ان کنتم آمنتو بالله که چېرې تاسو الله باندې ایمان راوړئ نو دغه مفاداتو نه هم راوځئ دغه د ډار نه هم راوځئ تاسو صرف الله باندې ایمان راوړئ فعلیه توکلوا بیا هغه باندې بروسه لرئ بیا خو په کار دغه نه ورشئ ان کنتم مسلمین که چېرې تاسو مسلمان دا لفظ غیر مسلم ته خو نه شي کېدی دا خو هغو خلکو ته کېدی شي یا الریډي د ایمان دوا لري مسلمانۍ دوا لري. نو د بني اسرائیل قوم یو طرف ته د مسلمانۍ باقاعده دوا یې کوله خو موسی علیه السلام ته دا چې بس ټیک دی که نه عبادات چې کوم دی موږ کوو که نه بس نور موږ باندې ځکه موږ د دې مکلف نه یو چې موږ فرعون سره جګړه اختیار کړو هغه د ټپ طاقت کې ده هغه سره فوج دغه سره پولیس ته. نو دا خبرې کې دی نو موسی علیه السلام په دغه ټیم کې دی چې وقال موسی ورته ویلي یا قوم ای د ما د قوم خلکو ان کنتم آمنتم بالله که چېرې تاسو الله باندې ایمان دعوا لرئ فعلیه توکلوا نو بیا هغه باندې بروسه کوئ مه ډارېږئ ان کنتم مسلمین که چېرې تاسو واقعیتا مسلمانان وئ تاسو که چېرې واقعیتا مسلمانان وئ فقالوا علی الله توکلنا. اوس دا جواب شدا په دغه قوم کې هغه نوجوان ورکوي چې کوم نوجوان ورستو تذکره شوي فقالو هغوی ویلو ورته علی الله توکلنا چې موږ په الله بروسه ده. اوس الله تعالی ټول قوم تذکره نه کوي بلکې دلته د مخصوص خلکو تذکره کوي او دغه خبره د نبی صلی الله علیه وسلم د دعوت په بنیاد باندې چې کوم نوجوان نسل ایمان قبل کړی دی هغوم دغه خبره وه په دغه ټکي هغوی هرې قربانۍ ته تیارو خو لیکن په الله بروسه فقالوا علی الله توکلنا هغوی ورته جواب ورکو چې موږ په الله باندې بروسه ده. خو ورسره اوس هغوی یو دعا کوي او دا دعا ډېره معنی خیز ده ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین. ای ربا موږ د ظالمانو قوم د پاره یو فتنه مو جوړه نه کې فتنه دلته کې هغه فتنه نه د موږ مخکې دې باندې خبره کړې وه چې کومه موږ فتنه ګڼو دا د عربی لفظ ده دې مطلب ازمیښت ده چې موږ ازمیښت کې نشو ازمیښت مو نه کې جوړ چا د پاره ظالمانو د پاره. اوس دا یو ډېره معنی خیز دوا دی چې دوی ویلې دا دوا غواړي دې باندې لږ غونې نن دور کې هم که چېرې موږ غور وکړو هرې معاشرې کې چې کله دعوت حق وي چتیږي چې کله دعوت حق څوک وي چتوي نو د ده مقابله یو درو قوتونو سره وي. یو قوت هغه ده چې هغه صاحب اقتدار وي او صاحب اقتدار مطلب دا ده چې هغه نظام سره ټکره وي ځکه چې هر دور کې چې دعوت حق راغلی ده نو هغه باقاعده نظام سره ټکره کړې ده. لکه نبی صلی الله علیه وسلم چې کله په خانه کعبه کې دعوت ورکولو نو خانه کعبه کې یو نظام و هغې طور طریقې وي هغه طور طریقې باب داده زمانې نه هغوی قبلې کړي وي او هغه طور طریقې د ده یو نظام جوړ و او د هغه نظام چند رکوالی وي هغه رکوالو د هغه نظام سره خپل مفادات وو یعنی اولین مفادات خو دا و چې هغه د هغه نظام مشرانو لہذا چې څومره تابع عوامو خلکو هغه د هغوی ته د مقتدر په انداز سره کتلو یعنی صاحب اقتدارو د هغوی عزت او احترامو. نو هر دور کې چې کوم نظام چلیږي د هغه نظام چند رکوالی وي چې هغه د پاسه نه ونیسه لاندې پورې چې کوم د نظام کارندې وي هغه ورسوي یعنی پولیس وګوره فوج وګوره د خزانې مشران وګوره مشران وزیران بیا مختلف د نظام چلونې والا چې په کرسیو باندې کم ناست دي د هغو مختلف شکل کې مفادات وي دلته دا ټول د دغه نظام رکوالی وي د نظام حفاظت کوي. موسی علیه السلام چې کله دعوت قرآن کې ځای په ځای رسي
نو فرعون خپل نه کوي بلکې هغه سردارانو ته ویلي چې تاسو خیر نشته کچری د خپل نظام بچ کوی نو رسي چې کینو مشوره وکړو دیتا چې دا مسله به سرنګي موږ ټیل کو د قران کې رسی مخکې به بیا رسی خو چې په موږ ځان په پوي کو کله چې دعوت حق ویل کې پهله مقابله دغه نظام سره او دغه نظام رکوالی چې هغه سره ټکروي دویم دا وی چې هر دور کې دغه نظام ځان ته یو مذهبي خانه هم جوړه کړی وي هغه د مذهب خلق شوي مذهبي خلق شوي چې هغه دغه هم مفادات تړلي وي و هغه باقاعده سپورټ کوي دغه نظام سپورټ کوي او نظام هغه سپورټ کوي کله چې داسې دعوت حق وچت شي نو هغه ته هم خطر ملاوي شي هغه یې چې موږ خپل غبن چې یو دکانداري مو جوړه کړې وه اوس دې دکاندارۍ ته هم خطر ده د دې اشاره به ته هغه مذهبي خلک وګوري چې نبي صلی الله علیه وسلم چې کله مدینې ته هجرت وکړو نو مدینې کې چې یهودو کوم یو سیستم جوړ کړی و هغه مخالف و لنګې هغوی ته پته وه چې دا برحق ده خو هغو ته خطره پیدا شه کله چې دعوت حق په معاشري کې کېږي معاشري کې ورکوي دا دویم قوت وي هغه مذهبي ټیکهداران هغه مذهبي پروهت چې وي هغه مذهبي پیران هغه مذهبي شیخان چې کوم هغه یو مذهبي دایرې جوړې کړې وي او مختلف شکل کې د هغه نظام نه دی فایدهمند وي فایدې خلي دا هم مخالفت کوي چرچی دی مخالفت سوي دی ورته یې چې بای مذهب خو دغه ته نه بس دا صاحب اقتدار د دی وی کنه یار موږ ته به مذهبي ازادي ملاو دا خامخا هغه کې نشته دا چې دې پر دی یعنی دا خو موږ باندې واجب نه ده فرض نه ده چې موږ د سره ټکاره ووایو دا یو خشتا شکل باندې ویلي چې دی اوس زور کې دي نو دی مختلفې بهانو سره هغه دعوت حق ولې خلکو باندې تنقید کوي چې دی خامخا عوام جنګي خامخا دی ورچتي دا مذهبي نه دي مذهب خو دې ته چې بس عبادت کوه او چې د جمعیتونو نه راوځي او بار خبره کوي دا دین د سره څه تعلق ده دا کې پرېږده چې فرعون څه کوي دي که نه نو بس موږ ته پکې غه میلاو ده بس موږ به کوو داسې مختلف بهانو سره دی دا کوي دریم قوت کوم د دریم عام عوامي عام عوام دا تماشا ګوري هغه صرف دمره سکار چې هغه ګوري چې تله کوم طرف ته درانه ده چې کومه تله درانه وي دا عوام دی هغه ملګرتیا کوي دا درې قوتونو سره د دعوت حق والے مقابله وي اوس دعوت حق چې دی جدوجهد کوي که دی کې معمولي غوندې خرابي میلاو شه نو د تمام قوتونه دواړه قوتونه صاحب اقتدار چې کوم نظام راکوالی وي او د مذهبي ټیکهداران چې وي دا په هغو باندې ګوته وچتوي چې ودې کتو دا ځانونه نه ډېر ښه جوړ کړی وګوره دا پکې وشو که چېرې دی ناکام شي نو هغه مذهبي نه دی صاحب اقتدار چې هغه یې چې ګوره که نه حق موږ سره و که دی سره حق خو دی به ملګرتیا وای دی به کامیاب شوي وای دا چې ناکامه شو دی سره حق نه و دی سره الله نه و دی وجې نه دی ته الله تعالی کامیابي نه کوي یا د دی خبره چا عوام په زړونو کې نه کوزیږي حالانکه تمام دور کې همدغسې شوي دي همدغسې دعوت حق و د دعوت حق ملګرتیا ډېر لږ خلک کوي ډېر کم خلک کوي هغه همیشه تاریخ ته نو دا هغه خبره ده چې هغه نوجوان یایي چې یا ربه مونږ نه داسې کار نه وشي چې هغه یا مذهبي کم مخالفت چې کېږي چې دو ته بهانه میلاو شي چې وګوره او یا صاحب اقتدار کم نظام رکوالی چې دی هغوی ته وایي چې وګوره که نه دا پکې وشي نو موږ وساتې موږ کردار لحاظ سره د عمل په میدان باندې هرې کمزورۍ نه موږ الله ته بچ کې چې دی ته یوه ازمیښت جوړ نه شي دغه خبره دی ته جوړه نه شي دا هغه خبره ده چې دلته کې هغه نوجوان نسل کوي ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین چې دغه ظالمانو ته موږ فتنه نشو جوړه ونجنا برحمتک من القوم الكافرین او دا هغه دعا ده چې اخري کې چې خپل رحمت سره دې موږ مدد وکړي او د کافرانو نه موږ ته نجات راکړي الله دې موږ ته قرآن فهم راکړي دین فهم راکړي دې سمجھ راکړي دې په مطابق عملی زندگی جوړونې موږ ته توفیق راکړي رب کریم دنیا بھر کې اسلام ته غلبه ورکړي او د کار خیر کې موږ ټولو ته خپلې خپلې حصې چونې توفیق راکړي رب کریم د آخرت تمام